الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه من الدجال، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مسلمانانو، زمان د ایمان حصہ دا چې قیامت راتلون کې دے راضی با قرآن کریم چې وکتلی شي نو یو لوی حصہ د اثبات قیامت په باره کې ده. هغه صورت چې د هغې نه بغیر منځ نامکمل دی، هغه صورت چې په هر رکعت کې لازمي او ضروري دی، هغه صورت چې هغه په مانځه کې ونه وي نو که نور ټول قرآن دی ختم که مونځ دی نه کېږي. سورة الفاتحة هغه چې وګوري نو الله رب العالمین پکې د قیامت مسله بیان کړل، مالک یوم الدین، چې بادشاہ دی الله رب العالمین د ورځې د قیامت.
ورپسی سورہ بقرہ آئے کہ اللہ رب العالمین فرمائی وبالآخرة هم یوقنون مومنان آغا خلق دے چی پورز دا آخرت باندے بے ایمان و یقینی دا قیامت پورز دا زمانگا دا ایمان یو اہم حصہ دا چی دا قیامت نسوک انکار کئی نو دا مسلمان ندے کافر دے بیدین دے گمراہ دے آمنتو باللہ کی منگوائیو چی ببعث بعد الموت باندے زمانگا ایمان دے و زمانگا یقین دے او عزتمندو قرآن کریم دا فیصلہ کرلا اللہ رب العالمین پدے کتاب کی پدے قرآن کریم کی چی دا قیامت علم دا صرف دا یو اللہ سر دے دا بل چا سر نشتا اللہ رب العالمین فرمائی ان الساعت آتیت اکاد اخفیہا قیامت راتلن کے دے نزدے دا چی زبا داد دے خلقنا پٹ و ساتما کلا اللہ رب العالمین فرمائی الیہ یرد علم الساعة دے اللہ تواپس کی گی علم دا قیامت بل چاہتا دا پتہ نشتا کلا اللہ قرآن کی وئی ان اللہ عنده علم الساعة یقیناً اللہ تعالی سر علم دا قیامت دے دا اللہ نما سوا دا قیامت خبر و دا قیامت علم نہ ملائکو تا معلوم دے نہ پیغمبرانو تا معلوم دے نہ دا دین بزرگانو مشرانو تا معلوم دے یو اللہ تا دا قیامت پتہ دا چی قیامت کل قائمی گی خو قرآن کریم کی دغشن پا حدیث و دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دا قیامت علامات و دا قیامت نخی اللہ بیان کرلی دا اللہ پیغمبر بیان کرلی او دا علامات دا پوہی دا پارا و دا معلومولو دا پارا علماء تقسیم کرلی دی دو اقسامو تا چی یو قسم دا قیامت اغا علامات دی چاگیت علامات صغراوی بل قسم دا قیامت اغا علامات دی چاگیت علامات کبراوی یعنی اغا علامات چی واری دی اغا نخی دا قیامت چی واری دی او اغا علامات او نخی دا قیامت چی غٹی دی چی کم نخی وڑی دی واڑا واڑا علامات دا قیامت دی چا تیر شوی دی چا وس جاری دی او چا آئندہ کی راتلون کی دی بلکہ ڈیری پکی شوی دی ناشنا ناشنا علامات دی او ڈیر پکی واقع شوی دی او تیر شوی دی او چا راتلون کی دی علامات کبرا نن منگا داغی متعلق دا وقت مناسبت سرا دا دی غٹو علامات و دا قیامت بارہ کی تذکرہ کو وڑی خودیری دی کاغباز پسیزو نو وقت کم دے خود قیامت غٹ غٹ نخ کمی دی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و یوزل منگا ناسو نبی علیہ السلام راغے منگولی ناسو ونحن نتذاکرو منگا خپل مابین کی خبر اتری کولی خلق راجمشی خامقا خپل مابین کی قصی قطاری کئی وی نبی علیہ السلام یک دم راغے نبی علیہ السلام راخکارش جماعت کی منگناسو دا واقعات امویل وی نبی علیہ السلام منگتوے ما تذکرونا اے زما صحابو زما شاگردانو چه قصے کوئی چه یاد ہوئی
وی منگ ورطوی دا اللہ پیغمبران نذکر الساعت یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبران منگا دا قیامت تذکرہ کولا دا قیامت قسم کولے وی نبی علیہ السلام فرمائل انہا لن تقوم حتی ترو قبلها 10 آیات دا قیامت با قائمیگی چی تاثر دین مخ کے لس علاماتو لس غٹ غٹ نخی دا قیامت وینائی دا قیامت بتا پیغمبر وی ماتم نشتانو بلچاتم نشتا نخی بے رازی دا قیامت نمخ کی علاماتو نخی وی نبی علیہ السلام یو شماراو چلس نخی چکل راشینو بیا با قیامت قائمیگی فذکرت دخانانو نبی علیہ السلام وی یو با لگے پیداشی پا دی دنیا باندے لگے با پیداشی دیر غٹ لگے بئی خطرناک دویم نمبر والدجال دجال با پیداشی دجال براشی دریم نمبر والدابتا دزمک نبایو زناور پیداشی او دا قرآن کے اللہ بیان کر لی کہ دزمک زناور با پیداشی خلق سر با خبری کئی یہ با زناور او خبری با کئی سلورم نمبر وطلوع الشمس من مغربها نور با د مشرق پا زی باندے نا بلکہ د مغرب پا طرف باندے براو خیجی کم زی چی پریوزی نو آغا طرف براو خیجی پینزم نمبر ونزول عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام با دنیا ترا کشی دنیا تبراشی اللہ جوندے ساتلے دے دا عقل نبار خبری دی زکا برا چوک برا نشیت لی اسمان تنش رسے دے اکسیجن ختمی گی او اللہ زکا عیسیٰ علیہ السلام ساتلے دے سمر زمانہ وشوا بیا برازی اوشپگم نمبر و یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج براشی ددنو علیہ السلام پا اولاد کی دا یاپس پا اولاد کی دی تفصیل دریونکو ما و یاجوج و ماجوج دا براشی اکثر خلق وی دا چینیان دی و اللہ پویگی اللہ تا پترہ خودی پزمکا دی و ذوالقرنین قرآن کریم کی داغی واقع ذکر دا چاگا چکل تلیو دا یاجوج ماجوج دی تے دیوال کڑے دے خوص آگا دیوال بیا دا خلقو نیر شویستا منس کے سمندر دے واللہ والم چرت دی خدا برایش قیامت تنز دی او بیا اللہ تعالی پیغمبر وی و ثلاثت خصوبین وم اتم نہم اغدا دی چدری زینو کے با خلق ڈوب شی او پتہ نہیں لکم سے کہ ڈوبی یو دیر خلق یو پورا قوم با ڈوب شی یو پورا کلے با ڈوب شی یو ڈوبیدل بوشی خسبن بالمشرق مشرقی طرف تبا زمکا کی خلق ڈوب شی زمکا کی با خلق ننوزی او اتم نمبر و خسبن بالمغرب مغرب طرف تبا خلق بزمکا کی ننوزی یو قوم با ڈوب شی او نہم نمبر و خسبن بجزیرت العرب پا عرب کی بیو قوم پزمکہ کی ڈوبشی عربیان دا دو با دا عربنا بغیر مشرق کی مغرب کی او دا یو با پا عربو کی دا قومون با ڈوبشی دری ڈوبیدل بوشی مشہور بیدا یعنی دا پا دنیا کی یو ہنگام خورشی علتا پلانکیزے کی یو پورا کلی ڈوبشا لال پزمکہ کی ننواتو طول مخلوق دا پتا ولگی او لسم نمبر نبی علیہ السلام بے وآخر ذالکا نار تخرج من الیمن من قار عدنا تسوق الناس الى المحشر دا یمن دا عدن خار نبا یمن کی عدن خار دے دا یمن ملک دا عدن خار نبا یو اور پیداشی
او هغه اور به ټولو خلکو پسې شوی، خلکو له به منډه ورکړي، میدان محشر ته به یې راجمع کړي. دا لس نښې نبي علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې ویلې، دا غټې نښې دي. خو دې لسو کې موږ دا یوه نن د دې متعلق څه نه خبره کوو، د هر یوې تذکره اوس نه کېږي. خو دویم نمبر باندې نبی علیه السلام ذکر وکړه د دجال د فتنې. دجال، نو دجال څوک دی؟ دجال کوم ځای دی؟ اوس دجال څنګه دی؟ کله به راوځي او څه به کوي؟ دا سوالونه دي. نو دجال د دې معنی وپېژنه. دجال معنی غټ دروغجن، غټ دوکباز، خلط ملط کوونکی. خلط ملط به کوي، کرتوتونه به کوي، په خلکو به دا ګډوډوالی راولي. لاول چې راشي د پیغمبرۍ دعوه به وکړي، بیا به ځان ته خدای ووایي، اله به ځان ته ووایي. دې ته مسیح الدجال وایي. ګوره عیسی علیه السلام ته مسیح وایي او دجال ته مسیح وایي، خو دې دواړو کې فرق دی. عیسی علیه السلام ته چې مسیح وایي نو په دې وجه چې هغه چې په چا باندې لاس راخ کو، د مور نه پیدا شوی ړوند مرزادي ړوند به ورڅخه شه، برګي مرض والا به ښه شه، ځکه ورته مسیح وایي. او دجال ته ځکه مسیح وایي چې دا سترګه نه ده، دا به یوه مسحه شوي، ختمه شوي. اکثر مشهوره ده وایي دجال به یوه سترګی، او خلک د هغې شکلونه جوړوي په فیسبوک وغیره باندې، خو دا غلطه ده. احادیثو نه دا معلومیږي چې د دجال سترګې به یې دوه، خو لیکن یو سترګه به کار نه کوي سرم، او دا کومه چې کار کوي دا به همداسې راځوړنده شوي، د دې خپل د ځای نه به راوتي کته، د انګور د دانې په شان به دا راځوړنده شوي. د انګور د دانې په شان نبي علیه الصلاة والسلام وایي دا به ځوړندی. او دجال دا هغه فتنه د عزتمندو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې باره کې، وَمَا مِن نَّبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِنَ الدَّجَّالِ. اے زما امتیانو، کم یو پیغمبر چې تیر شوی دی د آدم علیه السلام نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې، ټولو پیغمبرانو خپل قوم د دجال نه یرولی دی. خو لیکن یاد وساتئ، زه تاسو ته پکې یو نوي خبره کوم. د الله پیغمبر وایي ولکنی سأقول لکم فیه قولا لم یقله نبی قبلی. اے زما امتیانو، تاسو ته یو خبره کوم چې زمانه مخکې به دا خبره چا د هغه باره کې خپل قوم ته نه کړ. هر پیغمبر خپل قوم د دجال نه یرول دی، خدا قصه ورته نه ده کړ، د دې علم ورته نه و، د دې خبرې پته ورته نه وه. دا زه چې تاسو ته کوم. نبی علیه السلام وایي الا انه اعور وان ربکم لیس باعور. خبردار زما امتیانو، دغه دجال کړنګا دی، دغه دجال یو سترګې کار نه کوي، بلا د خپل ځای نه راځوړنده شوې ده د انګور د دانې شان. دا ستاسو رب نه دی، ستاسو رب کړنګا نه دی. وان ربکم لیس باعور، ستاسو رب کړنګا نه دی. مکتوب بین عینیه کافرا. د دې دجال د دې دوو سترګو په مابین کې، مخکې ما ویل یو سترګه چې څوک وایي غلط وایي، ځکه د الله پیغمبر وایي د دوو سترګو منځ کې به لیکلی شوي کافرا. کافر به لیکلی شوی، خو لیکن په حروف هجا کې به لیکلی شوی جدا جدا، کاف فا را. او نبی علیہ السلام وایي یقرأه کل مؤمن، هر مسلمان بیلولی، کاتب و غیر کاتب، کڅوک لیکل کولی شي او کڅوک یې نشي، کڅوک تعلیم یافته دی او کڅوک نه دی تعلیم یافته، ټول چې مسلمان دی په نوم مسلمان، نو دا کافر به پیژني او دا به لوستی شي.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به د جسم نه ډېر غټي دا سپلن او چت یی به پلن غټ وي بدن نه بدا سي غټ وي یو بوجي وي او په وړو کې به قد به وړو کې لوړ بنای دجال او بل دا به سور رنگ والی رنگ به سوري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه د یختو باره کې وای دا یخته به رسې ګملي دا به تاو راتاوي هغه بالکل چې داسې جوپه سر به جاخه اګمنځيږي چې نه داسې سر به دا به تاو راتاو سر به او سور رنگ والا به قد به وړو کې جسم نه ډېر داسې پلن به او تاوکلشي ویخته ګڼ ویخته ډېر زیات او منحوس قسم شکل والا وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا به د يهوديانو د نسل نه يهودي وي او دارنګ سړی وي یعنی ګره دا انسان وي یو سړی وي ولیکن دا سه منحوس شکل وي بد شکل وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا با فعاس یمینا وعاث شمالا ټول دنیا باندې بګرځي خې طرف تامزي ګس طرف تامزي ټیکنالوژي به دومره تیزه په دغه وخت کې چې دیو په 40 ورځو کې دا ټول دنیا به ویني خو 40 ورځې ورې د څه باندې لکه دا اوس چې څنګه دي ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې وای څلوي ورځې به خو اولنې ورځ به د کال په شان دکی او د سینه چې د سخت نه به د کال په شان دکی د سینه لکه دغه باره کې مونږ وایو د قیامت د ورځې باره کې چیرې چې بچا سخت دی جو هغه باندې به 50000 کال او چې بچا سخت نه وي هغه باندې به کمای خدا به حقیقت کې د یو ورځ د کال په مقدار باندې به د یو ورځ حقیقت کې دا پارچا باندې به سخت دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دا چې اولنې ورځ به د کال په شان دی دویم ورځ هغه به د میاشتې په شان دی ور امتحان به اسانيږي لاول کې سخته بیا به اساني عذاب چې کنه وخت په وخت ګرانيږي خو او امتحان وخت په وخت اسانيږي دویم ورځ به بیا د میاشت په شان دی او دریم ورځ به بیا د هفته په شان دی او بقایا چې کوم ورځې دي ناغه بیا د دې عام ورځو په شان دی چې دې ټول حساب توجنګي چې راولنې ورځ د کال په شان دویم ورځ هغه د میاشتې په شان او دریم ورځ د هفته په شان او بیا بقایا ورځ دغه شان او 40 ورځې ټولې نور دین په دې حساب سره جوړیږي یو کال 2 میاشتې او 14 ورځې دا به دجال په دې دنیا کې ژوندۍ تیري یو کال 2 میاشتې او 14 ورځې وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه صحابه ډېر ناشنا خلک ورته سره دین اندازه ولګوي چې صحابه سره ټول غم او فکر د الله د بندګۍ یو صحابي را پاسې دا ودا الله پیغمبر ګوردا زین ته بکې دې شي زمونږه په ډېر کم ګستاو چې زو سویم دا سوال به ډېر کم خلکو زین ته اوس راغلی چې ما کله ویل کنه چې د کال په شان د کې بدای یو ورځي نو چا په زین کې با مشکل ده چې تپوس راغلی چې سوال راغلی چې څنګه چلوي خو صحابي پاسي اے دا الله پیغمبر هغه تکفینا فيه صلاه اليوم دا الله پیغمبر د منځونو بس کو منګه من بد منځونو بس کومه طریقې سره کو د منځ غمو سره چې دا د یو کال په شان د کې ورځي نو موږ منځونه 15 کو کنه 70 ترتیب وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه 15 منځونه باندې کوي په دې ورځ بتا سوزان له خپل اندازه مقرروي چې دا 24 غنټه دا پوره شوي بیا دا 24 غنټه خپل اندازه بلګوي او منځونه به کوي ورځي بزان له خپل جوړوي
تاسو خپل ترتیب کوئ. علما او کې ماشاءالله بهترین علما د کراچۍ تقی عثماني صاحب الله دې ولا بهترین ژوند نورم ورکي. هغه ملکونه وسم پای کې حکم یو زید پای کې شپږ میاشتې پای کې ورځي شپږ میاشتې پای کې شپې. نو هغه د پاره کلندر دغه تقی عثماني صاحب جوړ کړی دی او د دې حدیث نه هغه دلیل نیولې دی. لکه او شپږ میاشتې ورځ د نو هغه اوس مون څنګه کوي دا مسله ټوله دنیا کې وچلې ده. ماشاءالله پاکستان له الله بهترین علما ورګړلي. هغه عالم د دې لپاره کلندر ساز کړ چې دا په ترتیب بس تاسو دای مونږ په دې طریقې سره کوي. تاسو به 24 غنټې اندازه به لګوي او ځان لبا مونږ به کوي. 15 مونږونه په 24 غنټو کې برابر وای. ځکه دا شپږ میاشتې ورځي نو پای کې مونږ ترتیب بسنګ کو نو کلندر لاغه ساز کا ماشاءالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو په دې طریقې سره مونږ کوي. دا دجال د دې باره کې چیرې دا دجال وس چرته دی. ردی باره کې احادیث مختلف دي او دیو جن د صحابه رایم پکې مختلف شوي دي. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ویل چې دا به د يهود وي او بل د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل دي چې د يهودو په کم خاندان کې د دجال پیدا کیږي نو هغه خاندان کې به د 30 سال نه الګ نه پیدا شوی. 13 کال په خاندان کې یو ماشوم نه پیدا شوی او دا به پیدا شي 13 کال بعد په دې خاندان کې پیدا شي. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو الګ پیدا شو داغه نوم ابن سویاد دا په يهودو کې پیدا شو. صحابه خو چون کې هغه سره غم او صحابه یې مونږ ته ذکر نبی علیہ السلام د دجال خبرې کولې مونږ ول چې دقه دی راغی وای مونږ په لټون کې شو چې دورګه د يهودو د کورونه ګورو چې څوک پکې د سری چې هغه 13 کال وشو چې دا یک رالک نه پیدا شوی. معلومات شروع کړه چې لاړو نو بس یو کور ته ورلو الته یو ماشوم پیدا شوی و دا په دې خاندان کې 13 کال بعد دا لک پیدا شوی په پوره خاندان کې 13 کال بعد پیدا شو. بس صحابه پس نور لټونه شروع کړه وې د شکل څنګه دی مور وې بس شکل منحوس دی ښکار کولو لایق نه دی پټاو بیدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه دا خبر راورسوله چې د الله پیغمبر مدینه کې یو الګ دی د يهوديانو په قرآنۍ کې دی او 13 کال وشو چې پای کې ماشوم نو پیدا شوی اوس پیدا شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاړو د صحابه سره چې لټونیو کی معلومات یو کی چې لاړو دغه ابن سویاد سره ملاقات وشو د ځان پټ کړو د نبی علیہ السلام نو تختیدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ته پوښتنه وکړه او دا هغه جوابونه ورکړل سناسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په دغه پټ پټ ورغه دی په یو باغ کې پروتو صادره بزان باندې چولې دیو مکمل بیا پټ پکړ زیاده صادره بزان چولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ورته غلې غلې چې پس ورشم چې دې څو ځان سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورغه الته مور د دقه يهودي د ابن سویاد مور وا هغه مور نبی علیہ السلام ولید چې غل ابن سویادا محمد راغه صلی الله علیه وسلم بس هغه پاسه د منډه کړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخذ د خیره وکړه الله تبارک چې زور غلې د حقیقت به معلوم کړي چې دا څوک دی دا غته جال دیو کنه دی. خو هغه و تخته د نبی علیہ السلام رامنه ک ایثاره ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ابن سویاد ته دا گواہی کې چې زه د الله پیغمبر یم تمامانی هغه ول زه دومره مانم چې ته د انپړو پیغمبر زمانه وي. ابن سویاد وی ته د امیانو پیغمبري زمانه او ما ته سناشنا ناشنا حالات راځي. هغه ابن سویاد وای کله ما ته یو شکل لاشي او هغه په سمندر باندې یو تخ یو باغی باندې کس ناسي او ما ته خبره راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره پټ صحابه ته ویل و ما سره ځان سره هغه خپل مجلس کې پټ وایا و ما دنه دخان پزله کې پټ ساتلې دي پټي وایا هغه ته ویل ابن سویا لګیت کا دخان
نبی علیہ السلام ابن سویاد ته ویل وستا تا چې کم کس دا خبرې راوړي نو هغه ته ووایه چې دیو ځان سره کوم مشوره وکړه پټه. وایي دغه ابن سویاد ویل دخ دخان پوره ونه وایه ځکه شیطان ورته نیمه خبر را رسول وه، بس دخ یې وایه خو دومره خبره هغه یې راوړه. نبی علیہ السلام بیا یې د ده نه قلار شي پرېښو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل مدینه کې را روان دی چې ګوري د ابن سویاد دی په دې محله کې را روان دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه سره په بحث باندې شو، څه مکالمه زیاته شوه، خبرې اترې زیاتې شوې. دا پړسېده وایي دومره چې پوره هغه محله چې کوم وه هغه کومه کوڅه وه نو هغه یې مکمل داسې بنده کړه، ټرېفک یې جام کړه. هغه په رامنډو باندې راغی، حفصه رضی الله تعالی عنها سره میلاو شو، ام المؤمنین. هغې نبی علیه السلام ته وی نبی علیه السلام وی د الله بندیانو دنه قلار شئ که د هغه دجالي چې کوم په آخره زمانه کې راځي نو دا تاسو نه شئ وجلی، دا به عیسی علیه السلام وجني. او بیا دا دجال د نبی علیه السلام تبیا عمر رضی الله عنه دغه ځای کې موجود و. هغه د الله پیغمبره دا سر د غوڅ نه کومه توره را سره ده بس ورځم پسې. نبی علیه السلام مې نه عمره دا که هغه دجال نغورې دا ته نشي وجلی، دا به وجني نو عیسی علیه السلام به وجني. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ به قسم کاو چې زما د په الله باندې قسم وي چې دجال همدا ابن سویاد دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه د ابن سویاد سره په یو سفر کې ملګری شوم، دا یهودي چې کوم و د سره ملګری شوم. وایي هغه ما ته وویل چې تاسو ما ته دجال ولې وایي؟ د ابن سویاد راته وایي چې تا د خپل پیغمبر نه دي اورېدلي چې ستاسو پیغمبر ویل دي چې دا به کافري او زه خو مسلمان یم. نو مسلمان شیخ خو ځان ته وایه تا به کافري او زه خو مسلمان یم. دویمه خبره یې دا وکړه چې ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویل دي چې دجال به مکې او مدینې ته نشي داخلي دی او زه په مدینه کې ګرځم. او بله دا ده چې د دجال به اولاد نه وي او زما ځکه هغه واده بیا کړی وی دا زما بچي دي اولاد مې پیدا شوي دي. صحابي وایي ابو سعید خدري رضی الله عنه عن قریب وه چې ما وایي چې دا سړی خو ډېر ښه سړی دی دا او تاسې موږ دا دجال وایو. وایي ټول سوچ مې پیدا شو چې دا هغه دجال نه دی. وایي یکدم په دې کې یو کس راغی او د دې ابن سویاد نه تپوس وکړه وایي ته دجال پیژنې؟ د ابن سویاد ویل زما د په الله قسمي زه دجال هم پیژنم، د هغه مور هم پیژنم، د هغه پلار هم پیژنم، اوس چېرته دی هغه ځای هم پیژنم. وایي بیا مې شک پیدا شو چې دا شیخ ذاکته دی. لاول مې شک پیدا شو چې نه دی، بیا مې شک پیدا شو دا هغه دی، ته کار څه ورته معلوم دي. وی بیا دې هغه کس تپوس وکړه وی دجال ته دا غواړې چې زه دجال شمه او دجالي هغه دجال نه یم خو کمال دجالیت میلاویږي نو ډېر په خوشحالۍ قبله د ابن سویاد وی. نو د دې وجې نه د علماو دغه شان د صحابو یو لوی جماعت هغه په دې باندې دی چې دجال هم دغه ابن سویاد و چې کوم د نبی علیه السلام په دور کې پیدا شوی دا بیا څه شه دا مړ نه دی. د یزید رحمه الله د معاویه رضی الله تعالی عنه زوی یزید دغه یو دا خبره مو اوري اکثر خلک یزید ته بدرد وای او داسې ظالم غونته کې شماري او د یزید اولاد او داسې یزیدیان او دا خبر یزید دا ثبت سړی نه او د معاویه رضی الله تعالی عنه زوی دی یزید رحمه الله. او دغه یزید اگر چې د په دور کې ظلمونه شیو حسین رضی الله عنه شهید شو خو هغه د په امر نه دی حکمران او صرف د په حکم خو نه دی خپه او پریشان او باغې باندې. نو یزید د په دور کې یو جنگ وشو واقعي حره په هغه حره کې د ابن سویاد غایب شوی دی هیڅ پته نه لګي نه د مړ نه د ژوندي وایي د هغې نه وروسته بیا ابن سویاد چا نه دی لیدلی. نو دې وجې نه ډېر صحابه وایي چې ابن سویاد هم دغه و. بیا یو حدیث دی یو صحابي هغه
چونکې په سمندر کې هغه باندې کشته ګډوډه شوې وه 30 کسان وو هغې تفصیلي حدیث دی مختصرا یې ویم چې هغې بیا یو جزیرې ته لاړه هغه جزیره کې هغې ولیدل چې یو سړی هغه په زنجیرانو باندې تړلی شوی دی دیو نه تپوسونه وکړه دیو له جوابونه ورکړه او هغې یکدم هغه وویل بس زما د راتلو ټیم نږدې شوی دی زه به راوځمه او ماله به اجازه میلاویږي هغه صحابي به ایمان هم راوړ نو بیا دغه علما وایي کیدی شي الله رب العالمین د هغه سړي د ایمان د راوړو دپاره د هغه صحابي تمیم داري رضی الله تعالی د ایمان د راوړلو دپاره دغه دجال هغه ته هلته ښکاره کړی خو دا به راوځي قیامت ته نږدې عزتمندو دغه دجال دا خطرناکه فتنه ده وایي دا صرف مکې مدینې ته د الله پیغمبر وایي مکې او مدینې ته به نشي داخلېدی د مدینې به په دغه ورځ باندې دغه ورځو کې به 7 دروازې په هره دروازه باندې به 2 ملائک ولاړي او دغه شان دغه دجال ملګری د مدینې نه به راوځي څنګه مدینه کې به 3 زلزلې وشي په دې 3 زلزلو باندې د دجال چې کوم ملګری دي هغه به د مدینې نه وځي د دجال ملګری بشي او دجال چې راوځي نو دا د شام او د عراق په منځ کې یو ځای دی هلته به را پیدا کېږي بیا به راځي اول چې د لښکر جوړېږي د ایران نه ایران کې اصبهان ښار دی د الله پیغمبر وایي اصبهان ښار نه به 80,000 خلک د دې دجال سره ملګري شي دا به د اولنې فوجي اولنې لښکر به وي دا به اوس د ایران نه ملګري شي او دیو به بیا ځي فلسطین ته هلته به دیو ملګري مؤمنانو باندې به سخته وي مؤمنان به په شام کې لږ راجمع شوي یا په مکه او مدینه کې دا به ډېر کمي مؤمنان په دغه وخت کې عزتمندو د دجال نه چې څوک دجال نه به څوک متاثره کېږي هغه خلک چې اوس معمولی څوک یو کرتوت وکړي که نه یو دمګری پیدا شي او دی پسې ورځي دا خلک د دجال ښکار کېږي به یو کس پیدا شوی بس دا چاړهګانو څخه کېږي دا مخلوق پسې و دجال څه دغه کرتوتونه دي وای د سره به جنتی جهنمی خدا الله پیغمبر وای د چې کوم جهنم دی دغه جنت دی او دغه شان یو قوم لوراشي باران د باندې وکم هغه به گمراه شي دغه سره یو قوم لوراشي ورته وای د میخو کوم دا وچی دی شوده پکې پیدا کم د لمنای می هغه به منو دی شودو پکې پیدا شي دا سي دمونه دی ور سره منګه معمولی یو چا دم خوشي و دا بس ډېر حق پرست دی مړ زبرګ دی زبرګ چې دم وږي که نه بس سیده خشوی بیا سړی ګوره هر دمګری او دم ښه کېدل دا د حقانیت دلیل نه دی یاد وساتئ د دجال ښکار کېږي به هغه سړی چې هغه په دې خبرو کې ورننوځي چېره بس د پلان کې د سره بس خلک ښه کېږي ټکنالوژي ده دغه شان ډېر ټیټ دمونه دي ورسره منتري دي ورسره هغه به ښکار کېږي من به ورې مؤمنان د هر چا یو خبره هغه به په قرآن او په حدیث باندې تلل به کوو که مثال په طور باندې یو سړی هغه داسې دی چې د هغه سره ډېر په هوا باندې روان دی داسې دم ورسره دی چې په هوا ګرځي خو موږ به د هغه دا کار هم د قرآن او د حدیث په تله باندې تلو هله به ورته ښه وایو داسې ورته ښه نشو ویلی نو د دې وجې نه دجال سره به ټکنالوژي ډېره خطرناکه وي او دغه دجال د مدینې نه به یو هلک راشي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي مدینې نه به یو هلک راوځي د مقابلې له وایي دجال چې کوم لښکري هغه اسلحې نه ډکي هغه به ورته اجازت نه ورکوي د هلک به وایي ما پرېږدئ ستاسو د مشر سره دجال سره میلاوېږم دې کې به هغې قتلوي چې دا وجنو یو کس به پکې وایي چې نه زمونږ خدای خو موږ ته ویل دي دجال ته به خپل خدای وایي هغه موږ ته ویل دي چې نه تاسو به هغې څوک پورې څوک نه وژنئ چې څو پورې ته ما اجازه نه وکړ لہذا مې وژنئ چې دندې ورپرېږدي دجال به د ده نه تپوس وکړي ته زما باره کې څه وی دی هلک ته به وایي هغه به وایي زه یم ته کړنګای او دروغجنې دجالي او جهنم ته به ځي ته خدای نه یې دجال به وایي دا په منځ باندې بیل کوي په منځ به نیم کي منځ کې به یې لاړ شي راشي بیا به بیرته هغه روغ کې وایي بیا یې منې اوس ورې سره نه منم دا خو د الله پیغمبر دا ویلي اوس دې سره نه منم دا کرتوتونه به کوي دا تدبیرونه به کوي خو لیکن دجال باندې هم بیا زوال روان دی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه وس راځو دی خبره لر اخرانه خبره ته دجال له بخلاصي وسنګ دی پیتنی له بخلاصي وسنګ نو یو د دې لپاره ترتیب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې په دغه ټیم کې چې څوک غره تلاړ ځان له ګډي بيزي سره وري بس دغه سړی پامن دی دغه د ګډو بيزو والا د الله پیغمبر وې دی پامن دی ځان له غره کې دی د چا ذکر سره کار نه ساتي ګوره دا چې بالکل د دنیا نه خبر ای اوس خو که بغره کې می او دا فیسبوک در سره وکنه بیان د پیتنو نه په امن نه او نار سره خبريږي او چې دا شیز در سره نه او مکمل د دنیا نه بیرغبته بغره کې وي خپل څاروي دي ساتل ځان لا نو دغه انسان بردی پیتنو نه په امني د الله پیغمبر ویل دي دویم نمبر د الله پیغمبر وای څوک چې مکی ته لاړ یا مدینه ته لاړ الته ژوند شه دیم د دجال د پیتنې نه پامن دی الته دجال نشي ورتلی دو شو دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سورۃ کهف اولنی لس آیاتونه چایات کړه عصمه من الدجال دبر دجال د پیتنې نه محفوظي اخر اولنی لس آیاتونه یا اخرنی لس آیاتونه حدیثو کې دوه راغلي چې چا دا په یاد باندې یاد کړه او دجال ورته مخامخ شو دا ویل د دجال پیتنه له ضرر نشي ورکولې او څلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دعا کول او دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وای نبی علیہ السلام به موږ ته دا دعا د سره خول لکه قران یو سورۃ چې به را تر یاداو دا دعا ده اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسيح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات وای دا دعا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته راخوله او ډیر مهنت را باندې کړو دا را باندې یاد کړه دا دعا چې څوک کین الله با او دعاګانې نورم کول چې الله موږ د دجالی فتنې نه محفوظ کا دا بیا په مقام لود کې لود مقام فلسطین کې دی الته بلا شي قتل شي لود مقام باب لود باندې او مسلمانان دې دور کې با امام مهدی صاحب هم راغلی دا امام مهدی صاحب څنګه پیدا کی اوس دا پوره واقعه دا تفصیلی خبره ده هولند دا چې دا بیت الله شریف کې به خلک راونه سي او ریاض ساتي دی بنوي چې امام مهدی ما دا خلک به داسې ودوي دیندار خلک به راونه سي اوس که څوک پیدا کی چې امام مهدی ډیر د خلک پیدا کی کته او هغه دا داوی کوي مخکم پیدا شوی دی اوس هم دا داوی کوي کنه دا شیطانانه دوکه کوي هغه بنئ دا امام مهدی چې کوم نه دی په خپل دا داوا نه کوي ټول مؤمنان به دی الله متفق کی بس دا به یو ناشنا خبره وي او دا امام مهدی چې کله راشي دی بیا د دمشق دا فلسطین او شام په ټیمونو کې یو دا ورستو جدا شوی دي نو دمشق په جامع مسجد کې به سحر منځي امام مهدی صاحب مؤمنان دیو به مانځتا ودریږي سحر په مانځ باندې پدې کې به په دقه مناره باندې د دقه جمعه جامع مسجد په مناره باندې با عیسی علیه السلام د دوه ملائکو په وګو باندې پیدا سي د لاسونه خودي او د سر مبارک نه دا وبساسي لکه تازه غسل چکړای او عیسی علیه السلام براکوشي خو ګور بر د اسمان نه وراشي مناری باندې وي او بیا به ما ته پړوي کېدوي دې کې څه کمال دی چې بر نه راغې دغه شان الله راکوس کا او د دې جمعات مناری لراغه وسوي ما ته پړوي کېدوي دې کې اشاره ده خبره ته چې دنیا ګوره دار الاسباب دی دلته به اسباب استعماله برنا الله را کوس کو خوغه جدا جان دی او دا دنیا دار الاسباب دی دلته به الله اسباب استعماله نو دلته وای ما ته پړوي کیدوي مسلمانان به ورته پړوي کیدي دا برا کوشي او عیسی علیه السلام با د امام مهدی سے توي دا امام مهدی به ورته وای عیسی علیه السلام ته چې مانځه ته مخ کې شه د الله پیغمبري ستاسو په بشاته من اقتدا او کومز بو کو ابو اینا زر علی گله شیم د جنگ د پاره امامتی توکا امام مهدی سے په مخ کې کی اب منځو کی او ایداد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی ماشاءالله امام مهدی پیغمبر نه دی او پیغمبر عیسی علیہ السلام دی او بس شاته ودریږي وای د پیغمبر امتی د اخر پیغمبر
تا پسې شاته مونځ کومه. امام مهدي صاحب به مخکې شي مونځ به وکړي، د سهار مونځ به وشي. دا به د مسلمانانو د خوشحالۍ بهترین ورځي او ځکه وجه دا د مسلمانانو به سختې تېرې کړي. د دجال خطرناکه فتنه تېره شوې ده، د دې نه وروستو به دا راشي او چې دا راغی خلک به ورته زاري وکړي د الله پیغمبره ای عیسی علیه السلام دجال نه موږ ډېر تنګ رالو او دجال هغه تکلیفونه موږ له ډېر زیات راغله. عیسی علیه السلام به وایي خفه کېږئ مه، الله زه د دې دپاره اوس راولېږلم زه به دجال وجنمه. او عیسی علیه السلام به دجال پسې شي. دا به یو خطرناک جنگ بیا کېږي د اسلام او د کفر، یا به اسلامي یا به توری یا به جنگي. او په دغه ټیم کې به په بابلوت باندې به راونسي. وایي دی چې صرف د عیسی علیه السلام نه خبر شي نو دا به ولي کېږي، دا به ولي کېږي. خو عیسی علیه السلام به د ولي کېدو نه مخکې په توره باندې وایي او دغه توره به بیا مسلمانانو ته رسي، هغه عینه او پښکاري. دا به ورته وښیي چې دجال مې مړ کړه، تاسو نه اوس بېغمه شوئ. او د هغې نه وروسته بیا عیسی علیه السلام هغه کومو کورونو کې شهیدان شوي دي هغې ته غمونه او تکلیفونه رسېدلي د هغه کورونو ته به ورشي تسلی دپاره په مسلمانانو به وګرځي. بیا به یو بهترینه زندگی په دنیا کې به خیر او برکت دي. تفصیلي واقعه په حدیثو کې ذکر شوې ده. او د هغې نه وروسته بیا غم دی چې کله عیسی علیه السلام یو 40 سال تیر کړي بیا به ورته وحی وشي زه یو بل قوم درلېږمه، خطرناک قوم دی یاجوج ماجوج. او هغه یاجوج ماجوج قرآن کریم کې د هغې واقع بیا بیان شوې ده. عزتمندو دا د قیامت هغه مختصر علامات یو څو ما بیان کړه. الله تبارک وتعالی دی د دجالي فتنې نه موږ محفوظ کړي. او دغه یهودیان چې نن په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي دیو له به داسې وخت بیا راځي، خو نن په مسلمان باندې امتحان دی، نن په ما او تا باندې امتحان دی، نن د مسلمانانو په 56-57 ملکونو باندې امتحان دی چې الله ټولو ته وایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. اے اسلامی حکومتونو والو تاسو باندې څه شو دي؟ ولې تاسو د کافرو سره جنگ نه کوئ؟ الله رب العالمین به بیا په خپله د دیو د قتل وخت راولي. د عیسی علیه السلام په دور کې به بیا یو یهودي پاتې نشي. هغه یهودي که د ونې شاته پټېږي ونه به آواز کوي، که د ګټ شاته پټېږي هغه به آواز کوي. الله رب العالمین دې دغه دجالي فتنې نه زموږ حفاظت وکړي.